जी سلامونه ګرانو اوریدونکو او کتونکو امید کوم چې ټیک ټاک به یې او خیر خیریت سره به یې سحر ټایم دی او د سحر آغاز چې دی نو ښکلی به هم شوي یا او ټوله ناول به چې دی نو مونږ شکر کوو چې مونږ دپاره یو بله ورځ چې دی نو الله پاک راکړه یو بله موقع راکړه یو بل چانس یې راکو او د دې چانس نه به چې دی نو مونږ فایده هم اخلو او بل چې دی نو سحر ښکلي کولو دپاره ستاسو نورو مزیدار کولو دپاره موټیویشنل خبرې معلوماتي خبرې کولو دپاره هم چې دی نو موږ د ستاسو دپاره دا پروګرام راوړی دی کوم چې سنو سحر دی او ما سره یعنی ستاسو هوسټ ایمن زیبې لګیا ده ستاسو دپاره پروګرام کوي هوسټ کوي او کوم چې تاسو نیغ په نیغه اورئ د سنو پښتونخوا اف ام 89.4 نه او بل بچ دی ز تاسو د کول لاره ځکه اول زر اسانه کم چې زموږ اوریدونکو ته اسانه وي نو کول لاره د 09152541143 دا د ماته په یادو یاد شوی د نو تاسو ته پکار د چې یاد شوی او میسج هم دغه سیمه تاسو ته ویلي دی تاسو د کمنټ سیکشن باندې هم چې دی نو خپل غږ چې دی نو شریکول شي بل خپل څه هم د تاسو څه موضوع باندې خبره کول وی غم تاسو کولی شي چې په دې باندې یا پروګرام کول غواړي یا تاسو هغه خبره چې دینو پروګرام کې شامل ول غواړي بل به زه دا وایم چې ټاپک خو به تاسو ته بره ښکاري او اوس به موږ وایو چې دا خو سوشل میډیا دا سه سوشل میډیا ډیره مفیده ده د دې چې د مثبت استعمال هم دی نو بالکل دا خبره بالکل صحیح ده خو زه به درته ټول نه اول ډایرک یو مثال درکم کو تاسو خیال کړئ مخکې به چې مونږ وړوکي سیزم کولو نو مونږ به د پاره خپل دماغ په خپل یوز کول لایک مونږ به په خپل دماغ زور ورکولو انګلیش به چې دی نو مونږ خپل په خپل زده کول او خپل بم چې دی نو ګرامر داغي راتلو بم رااله او مونږ به چې دی نو په خپل لګیو کوغه به د کیپشن لیکلو کوغه به جمله جوړولو کوغه به چاله سره ریپلای ورکولو کوغه به خپل سلیکچر نوٹ کولو یا به لیکلو او اوس چې دی نو وړې خبرې دپاره چې دی نو مونږ د موبایل د انټرنیټ د دې یوز کوو نو زمونږ په خپل ځان نه یقین چې دی نو لري شوی دی دا ما په خپل ځکه مې چې زه په دې خبره کوم چې کو تاسو خیال کړئ موږ مخکې ډیر خپل دماغ یوز کول نو اوس چې وړه خبره مې زمونږ خپل ځان باندې یقین نشته چې اوس موږ لیکو نو ته ورګه زه په دې باندې ګوګل باندې چک کوم چې دا صحیح راځي صحیح دی کو نه دی نو دغه خبره شوه چې زموږ په خپل زموږ دماغ یوز کول هم چې دی نو مونږ کم کړي دي یا زموږ دماغ یوز کیږي نه نو د دې فایده خو شته خو که تاسو خیال کړئ نو یو نیم ټایم دا یو قسم زموږ دپاره ټریپ دی یو قسم زموږ دماغ چې دی نو کنټرول کوي لګیا دي لکه انساني دماغ انساني که مونږ به ورته ووایو جسم خو خیر نه کارونه خو موږ په خپله کوو خو لکه د دماغ هر څه زموږ د دې بالکل ډایورټ کړي دي بالکل موږ دې خپل قید کې کړي یو نو دا وړوکې شانتې مثال ما چې زه به تاسو له اول کې ډایرکټ درکم چې تاسو ته لږه ډېره پته مو لګي بل به زه دا وایم څنګه چې اوس د پاکستان او د انډیا دا جنگ روان وو کوم کې چې شکر دې موږ ته الحمدلله فتح ملاو شوې ده موږ چې دی نو ټولې دنیا ته زموږ د بهادرۍ زموږ د کارنامو زموږ د خدمات پته لګېدلې ده مثال دی یو غټوس نو هغې کې کو تاسو خیال کړي نو سوشل میډیا باندې به کو څه داسې به وو او کو نه به وو هغې به چې دی نو مطلب ټولو به چې دی فیک نیوز هم پکې شیر کړل مطلب چرته نه به یا د هغې سورس نه و پته یا به چې دی د هغې صحیح پلیټفارم چې کوم نیوز پلیټفارمز دي هغې نه به موږ ته نه و پته او هغه به شیر کېدل نو هغې د وجې چې موږ ته څونه لکه لایک خلک خبره وي چې د جنگ د وجې یا د دې د وجې به انسان باندې دونه دغه نه یا لکه یو مسلې هغې نه به انسان دومره نه یریږي چې څومره هغه د خبرونو او د هغې غلط نیوز مطلب غلط داسې چې ځان نه شیر کېږي دلته ما ته راغې ما سینډ کړو نورو چې دی یو بل ته سینډ کړو نو هغې د وجې چې انسان باندې پینک شي یعنی خلک ویریږي نه د وجې انسان ته بیا نقصان ځي نو نور کو کېږي او که نه د دې پینک اټیک او د دې یرې نه به چې د انسانانو ته ټولو ته نقصان وشي اور بل AI یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس ما خاص طور باندې دا د پروګرام موضوع ده چې هر څه مونږ لګیا یو خو څنګه چې د ګوګل شو یا داسې اپس راغلي دي چې هغه مونږ د خپل سوالاتو جواباتو دپاره یوز کوو خو که تاسو خیال کړي AI نن سبا لږه خطرناکه شوې هم ده ډېره یوزفل هم ده
مونږ هر ویډیو بس مونږ سره دغه نه کو سکرپټ ولیکو او په دې باندې مونږ ته پوره انیمیشن راشي صحیح مونږ مطلب کم کردارونه کم څه پکاري نو هغه مونږ کو چاته وایو کو نه مونږ هغې باندې وکړو مونږ دې دپاره یوټیوب لم تھمنیل وغیرہ جوړولی شو هر څه خو اکثر دا داسې یوز کیږي لایک چې د چا تصویر واغستی شي هغې باندې داسې ویډیوز جوړ شي چې مونږ ته پته هم نه اور د هغې چې دی نو نقصان څومره ډېر دی لایک ډېر داسې اخوا دیخوا ویډیوز هم جوړ شي داسې وي چې هغه مفید هم وي خو مونږ ته پته نه وي چې لکه ما خو دا ویډیو جوړه کړې نه ده زه دلته نه کم ځای ته رالم داسې اور ټول نه غټ چې زما ذهن کې دا خبره راغلې ده دا دې د وجې چې کو تاسو خیال کړي نو په دې جنگ دوران کې چې دی نو داسې ویډیوز به جوړېدل چې هغه به مونږ وی کو رښتیا دي لایک کم انساني کردارونه دي ریل کې هغه به ای ای سره داسې دغه کړو داسې ویډیوز به جوړ کړو د خپلې خوښې چې مونږ به وایو کو دا رښتیا دي او کله کله خو ډېر داسې جوړ شي چې هغه مونږ بالکل سوچ کې هم نه نو په دې وجې نو ما وی چې زه په دې باندې پروګرام هم وکړم چې لایک د دې مستقبل چرته روان دی دا مونږ لګیا دی مونږ بوزي چرته مونږ واقعي ترقی سایډ ته بوزي کو نه دا به بالکل زمونږ د انسانانو کم کار دی کو هغه جاب ورته به مونږ وایو هغه لګیا دی یو قسم ختمې کو تاسو خیال کړي اوازونه هم چې دی نو آرټیفیشل انټیلیجنس باندې ته بس د یو کس اواز دغه که اور ټول هر څه پې ته سکرپټ ریکارډ کولی شي هر څه کیدی شي دی چې دی ډېرو خلکو کارونه هم چې دی نو ختم کړل اور ډېر چې دی نو مونږ یې ځان اساني کړو اور روان وخت کې کیدی شي چې زمونږ اړو پکې څه کردار نه نو دا ویم چې هر څه مطلب پوزیټیولی ته هم یوز کولی شي مثبت اثرات هم وي د هغې اور منفي اثرات هم وي نو چې څومره مونږ یو څیز یو لیمټ پورې یوز کوو کو هغه ښه کو بدي نو د هغې به زه وایم چې زیاته فایده وي اور نن سبا خو چې د سوشل میډیا یو ضرورت هم دی خو آرټیفیشل انټیلیجنس شو اسانه کړی هم ده مونږ چې کم ویډیوز به مخکې لګیا وو په کمپیوټر په موبایل باندې به ایډیټ کولو صرف مونږ جسټ ولیکو چې دا داسې داسې ایډیټ که یا داسې هغسې هغه پوره چې دی نو مونږ ته سره د پوره پیک شوی سره د تھمنیل سره د هر څه چې دی نو مونږ له راکړي شي خو دا کله کله زموږ دپاره ښه هم نه ده لایک کله کو تاسو سره نیټ نه وي او تاسو په خپله کوئ نو بیا انسان هغه چل هم هیر شي خیر دا خبرې خو به روانې زما په خیال ما سره ډېرې زیاتې خبرې په دې وکړې نو ګورو چې کال به پکې اټینډ کړو چې څوک دی د کوم ځای نه دی هېڅ خبره نه ده کال چې دی نو کټ شي ټول چې دی نو لایک سیګنلز دغه زه خو چې دی اوچت کم اور بل به چې دی نو تاسو ته دا هم ویم چې ښکلې مزیدارې خبرې خو لږ شانت مختصر لایک فیسبوک لایف دی نو چې څومره مختصره خبرې اور بیا چې دی نورم اوري اور د هغې هم زړه کېږي چې پکې خپله خبره شریکه کړي چې ته لږ ډېر موقع ملاویږي ما په خیال کال دی زه ګورم چې څوک دی او د کوم ځای دی هلو السلام علیکم وعلیکم سلام څوک د کوم ځای نه خبرې کوې فلجان خیر جوړې بل نه خبرې کوم اسحاق جی الحمدلله زه ټیک ټاک یم اور تاسو به نن ټاپک حوالې سره څه ویل غواړئ ولا خلجان دا زه په کوله خو ماشاءالله تا ډېر ښه موضوع ته راوړی دی که نه ولې مو یا یو سړی وخیار دی ولکه وخیار دی غاټه وخیار دی که نه خو لکه مو خلجان د عمل په کار دی بالکل که نه عمل په کار دی خلجان لکه انسان د صحت ته چې دی د هغه نیمه بچهی ده لکه مثال تا سیاست صحیح نه که د غونډه پاکستان د تا یې ته څه پکوې که نه چې تا لاس نه تا پښې نه تا سیاست صحیح نه په کار کې پروت یې خلجانې دا لکه تا دغه څه تا ته خوند نه درکوي او که تا صحت برابر یې لکه مثال زه دغه وایم چې بازار کې چې روان یې مکس واچوه که نه په دې مه شرمېږه بالکل خلجانې ګر دی سو د ځان ساتل پکار دی او بازار کې د خوراک دی دا په کار نه وي د میلو کې د منډۍ کې د میلو کېږي دا وریجې پخېږي دا غوښې دا شی پخېږي چې موږ غونډ ګرداو کېني خلجانې که سوچ وکړې که نه دغه په کار دی چې دا سړی نه خوري دا صحت ځان ساتل په خپله خلجانې په کار دی که نه لکه څوک سړی وکړي لکه سال زه یم چې زه که ډېر روغ وم ډېر صحتمند وم خو چې زه معمولي خوراک وکړو ګډ وډ خوراک وکړو لکه مثال بیا د ما هغه
ناس نه خراب شو مثال د ما تکلیف مو ته جوړ شي کوزیات مو ته جوړ شي اړ و جوړ شي او چې زلک په احتیاط خوراک کو ګرمي دا په احتیاط صحیح طریقې سره کو خو ځانه دا هر شي خپل صحت خپل ځان به کنټرول کوي او زه وایم زاو خیال خو ځانه ورکو خیال د څه خیال ده خو مثال لږ کی څوک په کار دي چې د ما بچانو منی خیال وکي چې د ما بچانو صحت خراب نشي د ما د کور کې خځو کو صحت خراب نشي ګردو نه ګم نه انداسې ګن پروت کورو مخه ته پراته دي سپټل مخه ته پراته دي لکه خو ځان دغه ځای سوچ وکي کنه خو ځان بالکل همدا سه ما خو ځان السلام علیکم با ټول ورته کو تاسو ډیرون تاسو په السلام وعلیکم السلام اور زموږ اوریدونکو چې دی نو ځکه زر کال هم اټینډ کوم زم چې پچا باندې صبر ونه کوم ځکه چې څنګه ما اکثر یو نیم ټایم خبره یادوي خو چې زه اونہ کامیاب پکې س ډیسټریکشن راشي نو زه بیا هغه خبره ما نه هېره شي نو زه بیا په بل خبره سٹارټ کوم نو هم دغه سي اور بل هم دغه ما وی چې صحت بم خیال ساتي اور هر چیز لکه خپل دماغ چې زم څومره انسان استعمال کوي نو هغه زیاته خده نه کې چې مونږ د دې باندې لایک مثال بدل زه در کوم کو ګوګل استعمال شوه د ډیر اپس دی لایک کم چې د هیلپ کوي نو اوس مثال په تور زیو ټایم هغه د خپل کار د لپاره یوز کوم لایک مال دا وکا یا زماله دا جمله جوړه کا یا انګلیش کې راته کا یا په بل ژبه کې یا څه هم نو هغه ټایم خو به ما ته پته جو انټرنیټ خو ډیر زبردست دی او دا بالکل زبردست دی خو کم ټایم ما سره انټرنیټ نه اور زه چې دې کوشش کوم چې الله زه خو په دې عادت یم اور زه چې دې نو خپل خو زه نه انګلیش مالو سم هغه سره راځي یا نور څه نو دې نه خدا ده بالکل د دې استعمال کوي خو نه پهله لږ خپل ایکسرسایز هم کوي چې خپل دماغ کې یادوي چې دا داسې خبره ده یا دا به زه داسې کوم یا به هغسې کوم نو زما په خیال هغه بیا زیاته ښه ده ستاسو خپله پریکټس به هم کېږي اوس مثال په توګه سبا تاسو ته څوک وایي چې ما له درځه د دې پوره یو فریز جوړ کړه یا لایک څه ایسې جوړ کړه څه هم وي نو هغه به بیا دا نه چې ښه زه جوړوم ورېږه لږ صبر یا دا انټرنیټ راته کار نه کړي داسې خپل دماغ یوز کوئ کو هغه خپل کور کار کې وي بهر کار کې وي کو هغه نور څه کې وي دا به زه وایم زیاته ښه او په دې څیزونو چې موږ څومره لګیا یو ډیپینډنټ کېږو نو زه وایم چې دا دونه خطرناکه ده زموږ را روان کم نسل دی چې هغې موږ ته ګوري به زموږ واړه موږ ته ګوري نه وي چې بس دوی خو هم دا یوز کوي موږ به هم دا یوز کوو موږ به خپل کار دپاره دا چې دی نو د دې استعمال کوو اور بل نن سبا نسل خو دومره ډیر دی باندې مطلب شوی پیله خو زه او بیا نور چې موږ یو ځل یو اپ ته لاړ شو یو مطلب ریلز ګورو ویډیوز ګورو څه هم ګورو نو موږ بیا دا نه چې صرف هغه ټایم ګورو او که دې کې موږ خپل ډکشنري وغیره هر څه یوز کړو دا زه بار بار ځکه وایم چې هغې کې خو که تاسو خیال کړي نو موږ لګیا یو لفظ ګورو یا د یو سنټینس مینینګ ګورو یا نور څه خو زمونږ په خپله دا دی چې ورګه لږ لړ شه چا میسج خو به نه راغلی ورګه بل اپ ته لږ لړ شو یو ویډیو به وګورو یو ریل به وګورو داسې اور دې موږ د یو بل نم ډېر زیات لرې کړي یو که تاسو خیال کړي چې موږ به یو بل ته وي ډېر واړه چې موږ نو موږ به اکثر وایي چې ماما د انګلیش کې داسې به څنګه لیکو لایک خپل جمله به م ورته وویلو خو ماما زه دې کې شک کې یم یا خورې زه په دې کې شک کې یم یا نور خپل ټیچر نه تپوس کوي خپل ملګرو نه خپل وروڼو خویندو نه تپوس کوي نو هغه به هم یو کمیونیکیشن یو هغه سلسله هغه د خبرو هغه مزیداره جاري و بیا پکې لږ ډېر انسان ګپ شپ هم ولګولو چې کوم چې به زموږ د دماغ زموږ ذهن هر څه دپاره ډېر زیات مفیده وه اور اوس چې دی نو هغه هر څه ختم شوي دي د موږ د یو بل نه ډېر زیات لري کړو ټول نه غټه خبره به زه دا کوم اور د موږ د یو بل نه ډېر زیات لري کړي یو ډېر زیات اور کم چې زمونږ صحت له هم خبره نه ده لایک انسان خفی نو ترڅو به موبایل وچلی ترڅو به چې دی نو یوازې کینی خو چې انسان بل سره خبرې وکړي بل نه مشوره واخلي بل سره خپل دغه شیر کړي بل نه هیلپ واخلي بل سره هیلپ وکړي بل سره ښېګړه وکړي لایک داسې څه هم نو هغه زه وایم چې هغه زیات ښه دی زموږ دماغي ایکسرسایز هم کېږي زموږ دماغ چست کېږي نو داسې اور دا کال به اوچت کو چې څوک دي اور دا کم ځای نه دي هلو ما په خیال یا خو ته ریډیو اون شوی یا نور څه خو خیر کله هم تاسو کال کوئ نو
پلیز خپل دغه خیال ساتئ، خپل دغه سپیکر یا کول دغه چې دی نو هغه روکوي چې زموږ ته هم آواز راځي او ستاسو ته هم چې دی نو آواز اسانۍ سره درځي. اور بل چې دی ښکلې مزیدار زما ته یاد شي، بلکې اوس هم زما ډېر اورېدونکي دي چې دومره ښکلې مزیدارې خبرې وکړي اور چې الټه زه یې زده کړه وکړم. لایک زه چې څونه معلومات ما راوړي ځان سره یا زما څومره ما خبرې راوړي هغې نه زیاتې زه یې زده کړم خپل کور ته یوسم، بیا چې دی نو خپل وروڼو خویندو سره خپل کور کې وړو خویندو ته لګیا یم داسې هغسې. نو لایک زما اورېدونکي هم ډېر زیات پوهه دي او زه غواړم هم دغسې چې دقسې شرکت هغې کوي او مزیدار مزیدار خبرې هم کوي او مزیدار هر څه موږ سره چې دی نو شیر کوي. اور ما په خیال کول دی زه به اټینډ کړم چې څوک دور د کم ځای نه دي. هلو ایمنزیب خور، السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک د کم ځای نه خبرې کوي؟ ایمنزیب امین خان افریدی یم د خیبر نه. جی امین خان رو روای کنه پروګرام حوالی سره به څه ویل غواړئ؟ سره د هیلث کیر په هغه کې هغه د راوړی ټاپک خو ښکلی ټاپک دی او هیلث چې کوم دی د دغه چې کیر کوم مونږ ساتو و دغه یول ساتو نو دا په دنیا کې په نعمتونو کې د ټولو نه یو غاټ او ښکلی نعمت دی. که سوچ وکړې یا په شهر سیټي بازار کې وګرځېږې او د چا په بدن کې د یو شي کمی وي نو هغه روغ انسان بیا الله تعالی ورته په ذهن یا په یاد کې روشي او چې الحمدلله چې مونږ صحت و هر یو شی راکړي دي. او که ته دا سوچ وکړې چې د انسان په بدن کې یو شی کمی وي د هغه باډي ډیکوریشن چې کوم دی هغې څومره بدرنګه لیدی شي نو کور دی چې د هیلت چې کوم ریلیټ دی که خپه وي لاس وي سترګه وي هر یو شی وي د هغه ډېر غټ خیال ساتل په کور دی. وسره همداسې بیا زه دا ته وایم چې که موږ د خپل ځان خیال ونه ساتلو موږ خو بیا د نورو خلکو خیال هم نشو ساتلی. بلکل همدغسې دا ډېر زبردسته خبره مو کړه. اور ورسرې به نور هم چې دی نو موږ د خپل صحت او د خپل نور کم زموږ نعمتونه دي الله پاک طرف نه لایک سترګې شوې یا نور څه نو دا یې به موږ ډېر زیات خیال ساتو. صرف دا نه چې خپل جسماني صحت یا ذهني صحت صحیح ویم کو نه ویم دا انمول تحفه دی الله رب العالمین نه دا موږ له یو انمول تحفه او دا یو ښه دولت و هر یو شی دی ځکه چې ډېر خلک وي خفه وي چې هغه شی مې دغه شی مې خو الله تعالی له چې رجوع شو او الله تعالی کومو روغو خلکو له روغ صحتونه ورکړي دي دا د نعمتونو کې یو ښه نعمت دی او چې موږ کله د خپل ځان خیال وساتلو او خپل صحت او خوراک و د هر یو شي یو خپل ښه خیال هم وساتلو موږ به بیا د معاشرې د کور د چم او د ګاونډ د هر چا خیال ساتلی اورېدونکي والا په کور دي چې په دا باندې په لاک لاک شکر وباسو چې روغ صحتونه او روغې بدن ځکه چې دا ډیسیبل خلک توسې وکړو په بازارونو کې په هفته کې یو ځل بازار له وتل په کور وي ځکه چې د ځان نه لاندې خلک هم خلک ویني نو خلک په طرف رجوع شي چې یا الله شکر دی چې بس هېڅ ویلم خو چې روغ بدن او روغ صحت مې وي ځکه چې روغ صحت و روغ بدن دی وي د دنیا هر شی انته کولی شي او چې دا شی د نوي ټوله دنیا د تو شوله د تو په هغه دنیا اکثر له ډېر داسې خلک وینم چې غټې دنیاګانې دي خو څوک د شوګرو بیمار دي څوک د څه شي و دا سوکړک نه دي دا جیورو دوړه صرف ورته کولو دا خوري دنیا د هر نعمت نه محرومه دی و کم انسان چې وروره په صحت روغ دی د دنیا امیر انسان دی د ټولو نه ځکه چې یخ صحت ښه دی هر شی خوري څښي هر شی کولی شي نو بهترین نعمت دی او بهترین دولت دی په دا باندې شکر وکړل پکور وي الله تعالی له دا سوال کول پکور وي چې یا الله بس صحت مې روغ رموټ و جک جوړ وي دا ټولو نه غټ نعمت. بالکل همدغسې ده او ډېر زیات زبردست ښکلې خبرې مو کړې موږ به ټول انشاءالله خپل خیال ساتو بل بیا چې خپله موږ خیال وساتو نو د بل به موږ خیال ساتلی شو. ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته کول وکړو ښکلې خبرې مو کړې. نور به څه ویل غواړئ؟ بس الله دې که درمنه که د ټاپک ټول دا منځب سسټر سره بیا هغه شریکو ډېره مننه الله دې خوشحاله که په مخه وې ښه السلام علیکم. امین امین ډېره زیاته مننه او دا هم چې دی زموږ کم کالر دی کم زموږ ورور دی ډېر زیات زبردست خبرې کوي ډېر زیات پوهه او موږ ته خپله هم چې دی نو زده کړه کوو اور صحت خو واقعي چې دومره غټ نعمت دی چې کله انسان بیمار نو لایک ټولې مسلې انسان ته بیا سمې وړې وړې ښکاري چې کاش کو دا مطلب لکه زه دونه لګیا یم دې سیز ته ګورم هسې خو چې ټول نه کم قیمتي سیز دی
چې د وجې زه کارم کولی شم، د وجې زه خبرم کولی شم، د بل خیالم ساتلی شم، کم د وجې چې ما ته هم سکون دی، نو هغه ډیر زیات ضروری دی. او بل ذهني صحت به هم چې دی نو مونږ ډیر زیات خیال ساتو، ډیر زیات، ځکه چې زه وایم چې هر څه وکې، خپل ټول خواهشات پوره کې، بهر لاړ شي، خوراک وکې، خلک وایي نه چغې ووهې، زندګي انجوی کې، خو ځان چې دی نو چرته هم د ډپریشن انزایټي ته پرې نه دی، چرته هم لکه دا داسې بیماری هم ورته شو، بس بلا به ورته ووایو مونږ چې دا داسې ده چې انسان دننه ختم کی، بل ته انسان نشي ویلی زړه هر ټایم چې دی نو درون وي، وړه خبره به چې دی تا ته سمه غټه ولګي، خلکو نه به ته یریږي، بهر تلو نه به ته یریږي، لایک هېڅ دغه به نه وي، اور مونږ ته به چې دی سمه غټه ښکاري. نو زه به دغه هم وایم چې صحت به مونږ خپل خیال ساتو، خو ذهني صحت چې دی هغه ډیر زیات ضروری دی چې زموږ ذهن ټیک وي. او که تاسو خیال کړي اکثر موږ ډیر زیات بیا سوچونه کوو یا یو سیستم موږ ډیر زیات زړه بیلو یا نور څه کنه، نو آی دا وجه که تاسو خیال کړي نو بیا یو دماغ دماغ چې یو سیز باندې دومره ډیر زیات سوچ کوي، دومره ډیر زیات چې دی نو هغه لګیایي یا اور مطلب هر ټایم لګیایي په دماغ کې څه نه څه چلیږي، نو خامخا ټول اثر بیا زمونږ په معده وي، چې بیا معده خراب شي نو زه خو وایم چې بیا هر څه ختم دي، ختم داسې چې خامخا مونږ بیا نه څه څکلی شو، نه څه خوړلی شو، چې اوم خورو نو هم راته تکلیف وي، عذاب وي، چې نه خورو نو هم چې دی نو انرژي به کم ځای نه راځي. نو دغسې اور کم چې دا یوت دی نو زه به یې ته وایم چې داسې اکټیویټیز کوئ، ایکسرسایز کوئ، یو بل سره خبرې کوئ، لایک بس سم رونق جوړوي خپل کمره کې، خپل کور کې، چرته بهر ځای، خپل مور سره ډیر زیات ښه تعلق ساتئ، ځکه چې مونږ ته نه پته، خو که تاسو خیال کړي مونږ اکثر بهر نه دومره ډیر غمونه، دومره ډیر خبرې راوړو، خو چې جست مونږ مور ته صرف وګورو، مونږ نه هر څه چې مونږ وایو که نه لایک زه به خپل درته خبره وکړم چې څه چل به و، یا به لکه زه خفه وم یا به د پیپر ټینشن و، نو زه به چې راتلم زه به ټوله لارې کې لګیم، ماما ته به ویم داسې چل شوی، ماما ته به ویم بس دا خو چې زه به رالم اور ما به څنګه مطلب ماما به ورکولاو کو، اور ما به صرف ماما ته وکتل، ما نه به هر څه هیر شو، بلکې الټه به ما بیا ښکلې خبرې کم څه ما سره ښه شوي وو، ما به هغه لګیا مور ته ویل. نو لایک مور هم ډېر غټ نعمت دی، او بلکې هر څیز کو هغه جاندار دی، کو هغه بې جانه دی. لایک پهله خو به موږ خپل ځان خبرو وکړو چې کو هغه زمونږ ازادي سترګې شوې، زه به ځکه هم ډېر زیات غټ نعمت دی چې انسان کم نظر خراب وي د هغې به ورته بیا زیاته پته وي چې چشمې واچوي چې بس دنیا ده اور دا ده، ما ته خو ډېر څه ښکارېدل نه، اور نو داسې. اور بل چې کو هغه بېجان څیزونه دي کم، نو د هغې هم چې انسان بې قدري وکړي هغه هم الله پاک اخلي، اور که هغه جاندار دي، ستا خپل دي، که ستا مور ده، که ستا رونه خویندې دي، هر څیز چې بې قدري کېږي الله پاک یې نه پاتې کوي، الله پاک تعالی بیا د هغې قدر در کولو دپاره تا نه هغه واخلي، خو بیا واپس نه راځي. اور د مور ډېر زیات قدر کوي، خپل خوني رشتو، ارضي رشتو کې زه وایم چې څونه انسان کم خبرې چا سره کوي، کم تعلقات جوړوي، هغه هم چې د ذهن دپاره زیاته ښه. زه خو وایم چې د انسان مطلب چا سره د هغوی نه لایک ډېرې خبرې نه کوي، ډېر ملګرتیا نه جوړوي، نو هغه عمره انسان چې دی نو لږ په آرام وي. اوس به زما اورېدونکي زما کتونکي دا هم وي چې ایمن صاحب خو نن ډېر زیات عقلمندې خبرې به م ورته ووایم، اور لږ ډېر زیاتې دغه بل شان خبرې کوي، خو زه درته زه وایم چې لایک هر څیز کې بیا به ته یوازې به بل در سره نه کوي، ته به بیا څومره هغه لایک دوه ملګري دي هغه د یوې خیال ساتي، بله به بیا خامخا ساتي، نو چې بس چا سره ډېر زیات خبرې هم نه کېږي یا ډېر زیات درس نه، هغه عمره انسان سکون باندې. باقي اخلاق ښه پکار دی اور خوږه خوله پکار ده، نو وایي که نه چې پردي به هم د ستا خپل شي، هغه خبره ده. ګورو چې څوک دې ورته کم ځای نه دي، د کال به پکې اټینډ کړو ځکه ما نه خو به بیا بور شي. هلو وعلیکم السلام، څوک د کم ځای نه؟ الحمدلله ملا خیل خبرې کوم. جی وای کنه پروګرام حواله سره بس ویل غواړي. بالکل پروګرام موږ پر فیسبوک باندې لایو ګورو، ډېر ښه خوند کوي، او زه خو دا بل غواړم تقریبا د انسان په لایف زندگی کې هغه چې د میچور ته انسان د اخلاق به ضروري ده. بالکل هم دغه سي د اخلاق د سیسیز د چ پردیم د ستا خپل یو ستا خپل تا نه پردي کوي.
بالکل بیا ایجوکیشن هم څو بیا احساسات هم دا بیخي زیات ضروري دي که نه نو بیا به معاشره وار یا بیا پرمخ تللی شي که نه بالکل د اخلاقي تحقیق هغه انسان بیا هېڅ کله بیا دوست نشي جوړولی نور بس ویل غواړئ نو سلام همیشه خوشحاله امین ډېر زیاته مننه چې تاسو کال وکړو او پروګرام کې مې حصه واخیسته ډېره زیاته مننه اور اخلاق خامخا کو تاسو خیال کړي اکثر خلک وایي که نه اور واقعي چې دا خبره زه به یم چې 100% صحیح ده چې موږ ته چا زړه نه ښکاري کو انسان د زړه نه ډېر زیات ښیي خو چې د هغه خوله ټیک نه وي لایک خبرې اندازې ښه نه وي نو چاته د چا زړه نه ښکاري چې څه وي د ستا مطلب مونږ یو لایک یو مثال بدل درکړم اوس مونږ ټول یو کلاس دی یا لایک زما څوک ملګري به نو زما خو به هغه زه به د خیال هم ډېر کوم زه به یې ته نو چې څه یو بل سره شیر کوئ ستاسو باندې څه خبره لګي هغه هم وایي بده لګي هغه هم وایي نو دې سره به دی چې دا به نه چې بل کس به وایي چې بس دا صرف یا خبرې کوي یا داسې هغسې نو د چا زړه مونږ ته نه ښکاري اور اظهار کوي اور خوله چې ده بس دا ښه اخلاق شو انسان نور هېڅ نه غواړي ښه اخلاق غواړي که هغه هر چا نه نو انسان به ډېرې مسلې ډېر به داسې څیزونه وي چې دا نه چې هغه بالکل حل کړي کېږي یا هغې سره به د هغې حل راوځي خو دا ده چې یا زه چا سره ښه خبره وکړم لږ شان ورله حوصله زیاته کړم یا ماله څوک زما ملګری شو یا څه او دا خبره ما ازماو کړې ده لایک مونږ ډېر وایو چې مونږ یوازې ښه یو یا زه یوازې ډېره زیاته خوشحاله یم یا داسې یا هغسې یا زه چې دی نو بس خپله دنیا مې ده بالکل هغه د هر چا خپله دنیا ټول چې دی نو خپله کمپني ډېره زیاته انجوی کوي خو کله کله موږ ته نه پته او زمونږ ټول نه زیات غټ ضرورت شو یا یو غټ علاج شو نو هغه دی چې مونږ کینو یو بل سره خبرې وکړو یو بل سره خبرې شیر کړو لږ ګپ شپ ولګو لږ بهر وځو صحیح خوراک وکړو لایک هر ټایم خو مونږ لګیا یو په ځان باندې چې دی سختې دی خو کله کله چې دی صحت شو یا صحیح کلي څیز خوړو سره د انسان زړه خوشحالي شي نو هغه یو بانه هم دا شي چې خپل یو بل سره خلک لاړ شي خپل وروڼو خویندو سره خپل مور پلار سره نو خبرې هم انسان وکړي بهر هر څه مو ویني نو لایک دا یو غټ علاج دی اور کله کله زه خپله هم چې دی نو ما ته چې پته لګي یا زه لګیا یم ډاون کېږم خبرې لایک زما انرژي ختمیږي یا زه خفه کېږم یا زما ته څه مسله ده نو زه بیا چې ما سره څوک هم نږدې کو هغه زما ملګري وي که زما وروڼه خویندې که زما کزنز وي زما کلاس میټس وي او ما سره هغه ټایم وي هم نه نو لایک زه کال وکړم ورته یا داسې نو دا ده چې هغې سره انسان ذهن ډایرکټ چینج شي نو دغه خبره ده بل به زه دا کال اوچت کم چې څوک دی ورته کم ځای نه دی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم سلام ستاسو اواز سم نه راځي دا ولې اوس ټیک شو هلو اوس ټیک شو او د ستاسو آی تھنک سپیکر آن کړی دی نو زما اواز ما ته واپس راځي نه ما سپیکر بند کړی دی څنګه یم من دې ځان ستړی مچ شکر الحمدلله تاسو خپل وایې جی فراخان صاحبان قدرت زړه شین کو جی جی ما ته پته ولګېده او پروګرام حوالې سره به نن څه ویل غواړئ نن خو درته دومره غوسه وم مړه زړه دې راته شین کو کال نه اوچتوي څنګه یې ښه پروګرام خو ماشاءالله ډېر ښکلی روان دی ماشاءالله ټاپک یې هم ډېر ښکلی راوړی دی ډېره زیاته مننه او تاسو به پکې نور څه ویل غواړئ لایک اورېدونکو ته بالکل ځانې سوشل میډیا موږ لپاره یو نقصان هم جوړ شوی دی او یو موږ ته ښه لار هم جوړه شوې ده ما خپله د سوشل میډیا ډېر زیات یوز کولو مخکې که نه پاتې زما د سترګو نظر تللی دی بالکل همدغسې ده چې څونه یې کم یوز کوو هغومره ښه ده زه خپله عینکې اوس استعمالوم 65% کې زما 35% نظر پاتې شوی دی نور غیب شوی دی تللی دی نو بس اوس چې دی احتیاط وکړه او نورو ترورو ته هم ویم چې ستاسو نظرونه هم ټیک وي او دماغي صحت هم چې دی ښه وي ډېرو به زه مینوالو ته کوم چې ښه استعمال یې وکړئ ښه څیز دی غلطو کارونو نه پرې منې شي غلط کارونه پرې مه کوئ ښه وکړئ ښه ایجوکیشن ته خلکو په طرف ته لاړ شئ تعلیم حاصل کړئ ورباندې لکه موږ ته سوشل میډیا په کور کې تعلیم راکړی دی خو چې موږ ورته سوچ وکړو موږ ورته فکر وکړو
بالکل هم دغه سي ده اور ډیر زیات خپل خبره مې کړم موږ ټول چې په عملو کو نو الله به زیاته خي چې هر سیز موږ صرف وایو نه اور رستو په وایو چې وای بل ته وایو چې تاسو موبایل ما یوز کوئ خپل بیا یوز کو او ما خو زه مخکې در الحمدلله ما وطن لپاره یو نظم تیار کړی خو تا اکاونټ ډراپ کړی هیڅ خبره نه ده بیا به چې دی وشي ځکه چې زموږ فیسبوک ټایم هم د خیره سره ختم شو په زموږ ریډیو چې پروګرام یې هغې هم ته موږ سره ویلی شي ټولو خویندو ته سلامونه کوم د باړه کې دوه خورانې د هغې ته او تاسو ته ډېر ستاسو مننه ده ډېره زیاته مننه او خوشحاله شي چې دومره ښکلې خبرې دې وکړې زموږ له دې ټایم راکو اوکې د الله تمام اور ګرانو اوریدونکو اور کتونکو زموږ د پروګرام ټایم چې دی بس پروګرام ټایم نه ریشه د فیسبوک ټایم چې دی ختم شو نو تر دې دمه د نه غواړم اجازت انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به زما تاسو سره ملاقات کیږي